علامه اقبال رحمه الله اشعار ډیر مزیداری کله کله هغه وی قوت مغرب نه اس چنگو رباب، قوت مغرب نه اس چنگو رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز سحر ساحران لال روست، نیز سحر ساحران لال روست. د مغرب قوت طاقت چې هغې سره ټکنالوژي ده، هغې سره اسله ده، هغې سره مال او دولت ډېر دی، هغه وایي په دې سره نه دی چې هغې ستار او باجي غږی چې موږ هم دا شروع کړو. هلته سینماګانې دي، موږ هم سینماګانې شروع کړو. لکه په سعودي عربستان غونې مقدس او پاکه ځمکه کې دا څیزونه شروع شو. دا د انسان څومره ګټیا سوچ دی چې د ترقي په دې وجه ده. او نیز رقص دختران بے حجاب، نه په دې سره دی د مغرب قوت او طاقت چې هغې جنکۍ ګډۍ بربنډې، په دې سره نه دی چې تم خپله لور خور بې پردې کې په سر سرتوره کې او بهر یې وباسي، دې سره نه دی. هغه وایي چې دا څه سره دی؟ هغې هنر دی په لاس کې، چل یې زده کړی دی. تم په ډاکټرۍ کې مهارت حاصل کا، تم اعلی انجینیران پیدا کا، ستا په ملک کې صلاحیت والا افراد شته، د حکومت د طرف نه داسې د هغه سره تعاون کېږي چې هغه د خپلو صلاحیتونو نه فایده والي او د هغه ټول خیر د ملک په جولۍ کې واچي. او بیا د ملک هر یو فرد هغه د علم او د صلاحیت سره متصف وي او د امانت سره چې هر یو ګټه، هر یو نفع، هر یو فایده هغه په خپل مصرف کې صرف کېږي. د دې ملک د خسارې، د تاوان، د نقصان وجه دا نه ده چې الله جل شانه دې ملک په دې ځمکه کې څه ایښی نه دي. هر یو نعمت په دې کې شته، په ځمکه کې شته، د ځمکې د پاسه شته، د ځمکې د روزي په غرونو کې شته، هر یو شی پکې شته. لیکن د دې دوه وجې، یو چې کوم کس په کوم ځای باندې مسلط دی هغه په رشوت او سفارت ښاغلی دی، عموما داسې هم وي چې باصلاحیت افراد وي، لیکن دا بغیر صلاحیت والا افراد آغی. دویم دا چې خیانت کېږي په هغه خپل ملازمت، عہده او منصب کې، او چې کله خیانت کېږي د ټولو هغه خیر چې مشترکه دي پکې ټول عوام هغه د یو کس خېټې ته ځي، بیا ملک ترقي قطعا نه. او د انسان حرص او لالچ دومره دی چې د ده خېټه په مال باندې کلم نه مړي. دا د الله رسول فرمایلی دي که چېرې بني آدم ته یو ډک خوړ د غرونو ترمنځ یو لوی میدان د مال نه ډک کې دا ورته ورکې، نه د ده په ده باندې سود نه کېږي، قانع کېږي، نه دی وایي چې داسې یو بله وي، داسې یو بله وي.